بسم الله الرحمن الرحيم. سړی نظرونه دي او قادرون وي په وفا د نظر او نیکۍ ګناهګار دی. دا خبره بعضې بوډۍ زنانه چې قسم کوي داسې وي چې زما د پلانکي دوی په سر دی قسم دا شریعت کې نشته. یعنې کفاره کې که یو کس نقدې پیسې ورکوي ورکولی شي ما وایي که نه او کم 2 کیلو غنمو یا د خوړو پیسې معلومه دي ورکوي یو کس ته. یو سړي والد صاحب ډېر وخت بیماري او استعداد ورته استعداد دې څه مناسبه دې څه مناسبه دې نشته. بل او بیا علما وایي چې داسې څه مسله راشي احتیاط دې وکړي کوشش دې وکړي چې نظام سره لاس ونه جوړېږي یا کوشش دې کوي چې هغه لفظم په طریقه وکړي نظر دې حتی الوصل یې نه کوي. لفظ دا قسم سو قسم مسلمان قسم وفر قسم دے نظر مانا کہ میرا فلان کام ہو جائے تو میں 1000 روپے دوں گا. اب یہ روپے زکات کی طرح اور بالکل غریبانہ میرا بہت چیزیں نظر پیسے آج میری کتاب گم ہو میرے شہر سے نظر مانا کر میری کتاب پیدا کر میں کتاب نظر دوں گا اور کتاب کے بجائے نقد رقم دے گی خبر جو میں کتاب ہوتی میری داری نہ پیسے موقع سے اللہ کوئی چیز اور شیخ سلیم اللہ خان سے چې ویل موږ په دې نو خبر خدا نشي جوړ کې راځي الله تعالی دې ولر اخرت درجه کړي. قسم پر قسم دې ما دې قسم کې شو ده اے الله دا دې شو ده اے الله قسم قاضیان گواهان له وخت گواهی کې گواهه قسم نشته. او کفاره د یمین د وجود چې کومه کفاره ده په دې کې ترتیب ضروری دی څنګه نه ترتیب ضروری دی. یو څه کوم دې هغه قرآن شریف غرق کړي چې ما تاسو سره خبرې وکړي قرآن مې غرق کړي نو دا د جهان قسم دی. قسم یې وشو خدا سے اسمان پال نه دا خدا سے پالو باب الوجهين استعين بالمال كما يوفى الجل باب العشر فيما يسقى بالماء الحمام والماء الجاري. مولانا صاحب الزان پیدا هغه اوبه چې په بیا تا پټې دی وکړي دا وو قیمت ورکړي لکه زموږ په دې باندې علاقو کې د سړک نه دی راځي چې کومې ځمکې دي ته مونږ نه راوړي سړک نه دی خاله کله هغه ټوټ کې دې ته نه راوړي د سړک نه دی خو چې کومې ځمکې دي ته مونږ شول راوړي دعا به ورته وایي شول د سړک نه دی خو چې څومره ځمکې دي دا اوبه حکومت خلقی پر خلقو هلته یو نیر راوستلی په تنګي کې او دا نیر نه واړه د خپلې ناقې ورته وایي د دې باقاعده حکومت پیسې اخلي مستقل پیسې اخلي او بیا نه ورته وایي دا د بیې اوبه دي حکومت یې خلاصوي او د سړک نه دې غاړه چې کومې اوبه دي دا د سیندونو اوبه دي هلته ځان له لښتي کړي په خپلې حکومت کړي یا لښتي حکومت د هغې پیسې نه اخلي مفت اوبه دي فري. نو چې کومې اوبه په بیې نه کړه شو دې کې نصف عشر دی. نصف عشر څه ته وایي شلمه خپل مال او چې کومې اوبه د سیند دي لکه د دې طرف ته دا د سیند اوبه دي په دې د اوبو قیمت نشته دی کې عشر دی لکه که ته وایې چې په دې هم خرچه راځي مزدور به دې سم دا خو خامخا کې نو خولې له خو د ډوډۍ خولې فرق نه راوړي محنت پکې لښتې بند کې او کال په کال باندې سفر کې په بدل وي دا رنګي کوم اوبه چې په غوان او باسي په عرب په دې محنت ته نسبت او شر دي کوم اوبه چې په مزدورانو او باسي په خوا په نوم په علاقه کې مزدورانو باندې په پټیمانو به پټیمانو په مزدور دې کې نسبت او شر دي کوم چې پټي اوبه او په خوا پر باسي هغه د بل لګي او پاغل پټرول او ډیزل لګي په دې کې نسبت او شر دي او چې کوم د بهان په اوبو کې شر دي پټي د نیر د عام به پیسو نیرونه او دا د سیندونو په باندې اوبو کې دې او شر دي دا د دې اختلاف نه نشته. یا څنګه دا او شر نه او شر ته ورکه د دې نه ما کوم خلجونه دي او د نو باسي بعض خلک دا پټې په ما په ځای راځي او
او مالک له یو لک روپۍ ورکړي چې دا یو لک روپۍ تعمیر ورکړي دا فصل نه لرغونی ده هغه ته نو باسي یا په دې فصل خرچه شوې ده هغه هم ته نو باسي د دې خرچو د وجې نه خو تعالی آمده نه شو د خرچه نه وکړي د آمده نه خو نه کېږي چې څومره خرچې شوي دي په دې فصلونو باندې هغه پکې نو باسي چې هر څومره خزرګانۍ خرچه ده د شیخ خرچه څومره خرچې شوې هغه یو شی نو باسي چې کوم محاسن تعالی راغلل په اصل محاسن او شی ورته دې دا نه کې واچوي چې په اصل مقصودی فصل او شی دی چې کوم غیر مقصودی پای کې نشته لکه ګوره دې وستلا او چې کوم پوک پاتې شو لکه نو هغه خاصه پای کې او شی نشته بوس دې دا نه په بوسو کې او شی نشته لکه دا مقصود نه دی مقصود یې نه دی یا د جوارو چانتي جوار وږي د دې تانکې پاتې شو او شی پکې نشته یا د اوربشو هغه پلاله پاتې شي هغه اوربشي چې درکې یا د جوار او پټ پاتې شي دا کې او شی نشته په مقصود دې کې او شی شاوتل کې شته کې نشته شاوتل نو دوه قسمه شاوتل دی یو هغه شاوتل دی چې خلک یې تخم لګوي دا به تخم کوي او تخمونه به په بازار خرڅو دا هم مقصود تخم دی نو که په کچه کې هغه شاوتل خرڅ کړم نو په هغې کې نشته او یو هغه چې دا شاوتل د ګیا لپاره کوي مقصود یې ګیا تخم نه د هغې مقصد هم دغه ګیا ده هغه تخم نه کوي مقصد ګیا نو په هغې کې بیا وشی شته چې تېر نو دی یو فصل د غنم جوار که دا دې په کچه کې خرڅ کړل په ګیا مشر پکې نشته په کچه کې دې خرڅ کړل کچه پېژنئ که نه چې لا پکې وږي نه راغلی دا په کچه کې مقصد ته ونه رسېده او خرڅ دی هوښیار نشته لیکن که دې وږي وکړو او د هغې نه پسې خرڅ دی نو بیا پکې هوښیار شته زما په خبر پوه شوې په دې غاړو چې کومې ولګي دا سوپېدار خلک په دې غاړو کوي دا مقصودي فصل نه دی په دې کې هوښیار نشته او که یو سړي سوپېدار په دې فصل کې په دې میانځ کې په پټي کې وکړی او پټی یې پرې بند کړ یا په دې غاړې دومره کړی دي چې مخ اصل پټی شار شو هغه فصل نه کوي نو دا مقصود شو نو بیا به د هغې نه هوښیار ورکړي خشاک دې راوړه کور ته د فصل خشاک خو ورونه وي په هغې کې هوښیار نشته ما داسې طرح مسایل بیان کړل نو په مقصودي څیز کې هوښیار دی او په غیر مقصودي کې نشته دا شاوتل بعضې خلک دا بالخصوص زموږ د افغانستان چې کوم علما دي هغوی فتوا ورکوي په دې کې هوښیار نشته ځکه دا ګیا ده نه ګورې تېر نو دی دا خو مقصد د خلک کوي دا مقصودي فصل دی مقصود خو تخم نه دی مقصود خو د هغې همدغه ګیا ده په هغې یې خرڅ دی او قیاس یې په جوارو غنمو مه کوه د هغې مقصد وږې دی دا په کچه کې خرڅ دی پوه شوې په خبره دا اوس مخکې ده نو عشر فيما يسقى من ماء السماء هذا شيء أما چې وجه وکړه نو بیا به عشر ورکړي او چې وجه د انعقاد نه مخکې او که نه ورکړی به دی ورکړی عشر فيما يسقى هغه چې دا ګیا والا خبره باندې تاسو مخکې کړئ مطلقا ده عشر فيما فعلت كل سيرالي بالماء السماء الاسمان دورا لكن لا سبب والماء الجاري ماء الجاري يصير دبل ويا فبيان لي ما يجي مشر دي ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا عمر بن عبد العزيز وين في فشات كبس الاشتاع لكن مرات الصديق موسى حديث موجود عند عبد الله بن عمر مرفوع الترمذي بن ماجه كده في كل 10 أزق زق في كل 10 أزق زق فلسه مشكول بيوم مشكله ومهانة الزر يوم خبر کے پریشان فعصر اتخو عشرستا ازمون فقهاء يوم خبر لكذا اغوي ديك دا عسل دا عشرز مكي معشر باركه ازمون دا ازم علاقي دا ازمكي وطول عشرز عشر باركه دارين اقول وزر پدې کې ما ته یو جنجال شته اداري چې زموږ نن سبا د شاتو خلک دا بکسې او پیټې ساتي
یو سړي اونې نه وشو کول معاشر بابا په دې پیټو کې ساتي او په دې ډېره لویه خرچه کړي لکه نه پیټې ځان نه جوړوي یو پیټې په 2-3 روپۍ هغې د مزدور نه ویلي هغه د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کوي او نن سبا یو ځمکه کې بیا خلکو اجاره ورکوي او بیا په دې باندې باقاعده چیلیز کړي د کوم وخت کې دا شاید دا په کومه علاقه کې د دې غني خوراک نه نو بیا هغه خوراک په مشاهیر نو پورا کولو لپاره په بورو چینی والا راوړي هغه کوي په بورو چینی والا راوړي اخري نو ما نه چې څوک تاسو خرچه پیړې نو باندې خو چې څوک تاسو کې او شر ورکړي کنه نو زه په فاصله دی ورکوم چې او شر ورکړي بس په هغه شر لیکل او شر ورکړي خو خرچه لري راځي اوس دا نه سپیو شر په سر شو ورکوي نشو ورکوي ما چې دا په کتاب کې د شاعت مخالف د نه سپیو شر مفصل ونه لري نن سبا چې نوې دا فقهاو دا جدید مسائل لیکلي دي لیکن مشر لیکي چې اوشر باندې نو څو وایي وفي قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو بكر بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابي جعفر عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سقط السماء والمداوي اغت سقط السماء سقط السماء باران سيراتي والعيون چيني او كان عصريا عصري عصور كاريز تاسو كاريز نه دي مالي دي افغانستان کې کاریزونه نشته ها کاریز بس به لاندې مرګرو ته دغه مچ د غار د وېخ نو بروتي دی او بس پټي دي خلک دی راځي بدا کاریز زه حیران پدې ما چې دا کاریزونه اوخ کې چا دي حیران چې سره اوس نو دي کنه دا زارو وته دي ها بلوچستان کې معنی دې هم افغانستان کې دي یعنی دا کاری سي دا د غرب په ویخ کې چې د چینای وتی دي هغه نه دی او سورنګ والی دا سورنګ چې کوم ځای کې د ځمکې سر سره برابر شو اوس دې جيبه کار کړی دی چې دا سورنګ مثلا هغه تنګي کې غار دی هغه نه اوبراله دلته ځمکې سر سره برابر کې دلته کولو دی دا د دې عثمانزو نواله تر تنګي په ځمکه کې غېږي اوس بلا ولا ناشنا کنه په دې باندې دې په دې او پیان جوړ کړی پیان دې څنګه او پیان څومره جوړ دي هغه دومره جوړ دي چې موږ شیشه داسې ونی ولا چمک باوا په سلسل غزا 200 غزا وېستې پیان دلته کې د مدرسې دې مخکې دا چې کوم جوړ ځای دغل ته بازار کې بل کوي دي سره حیران دې ته څه پته لګېده چې دا کاری دلته لري او دا 200-300 غزه کې لاندې دا سورن څنګه دا زړو خلکو یې نه پوهېږم چې دا څنګه یې سورن څنګه وانه دي ها او دا څه پته وته لګېده چې دا سورن دې غر تمام دلته وبراخي او د جلس بیل 2 کیلومتر نه دي 8 کیلومتر 15 کیلومتر 2-3 کیلومتر سورن کې وایي دا کاریستا دا دلته زموږ په دې مومن د جلسه کې یو بابا او کلستا کې نشته په دې مومن د جلسه کې چې قدر لمخ دی یو ځای ته تللی ما نو هلته هغې کې یو بابا دی هغه ته خلک خودغوز بابا و هغه کې دا یو کمال دی هغې بابا کې هغه سره چوکۍ ورسره او چوکه داسې کوي داسې کوي ګرځي په ځمکه وایي دلته دونه منه اوبه دي هلته لاړ شي دلته نشته اوبه هلته نشته او ما ته باوسود ته پته لګېدلې مرګرو خلکو باته وي چې کوم ځای کې بابا و چې دلته نشته هلته خلک ویستې دي او چې کوم ځای وي دلته دي خو لږې دي یو من دي هلته اوبه لږي او چې کوم ځای وي دلته 10 من دي اوبه دي نو دغه بابا دی خلک ورته بولا دې بابا دا خو ټیک شو
لیکن دا څنګه بابا کانو وکړي ٹھیک شو دا بابا خو او چې دې کې وبستا بابا مثلا اوه لیکن مولانا صاحب دا سورن کې دا 3 میله او 4 میله او 5 میله دی والد په تن په ځمکه کې او 300 او 300 غزا لاندې کوم بوتل دی دا څنګه وایي او بیا دې د پاسه باقاعده کویا جوړ کړو زه په خدای خبر دې دا څه مسله و ته چې ودرې دا شوم او زه په دې د افغانستان کې زه په دې ډیر ولیدل لږ ځکه نه زتلم هغه افغانستان ته د سردار داوود زمانہ کې تلو داوود زمانہ د سردار داوود زمانہ کې افغانستان ته تلو او دا په نور لستوا او شپږو یا کال یا پنځو یا دا کار څنګه څو کال مخکې څلوېښت کاله مخکې دا د تلو نو الته سره خواجه کې سره خواجه ورته وایي استالوک او قرباغ او سره خواجه او چارکار او دې لا ټول تللی دا شمالي علاقې دي د انګورو دا شته په کې لکه څو دغه علاقو د کوم ځای چارکار چاکوان علاقه دي چاکوان په کې ملایي چاکوان ګاډي چاکوان او چارکاري چارکار لاندې دی خواته قرباغ دی دی خواته استالوک دی بره چړای باندې بره پورې پیاده تللی د قرباغ نه استالوک پورې پیاده تللی هله دوی مزل دی لاندې سره خواجه ده ډېر الله خشته وطن مزېدار شمالي علاقه نو بهر کې دار هلته کاریزونه دي ناشنا کاریزونه دي آسوب تاریخ ته وایي اکثریت العشرو د سردار داود زمانه او زموږ د باباجي او شاګرد هغه سردار د افغانستان سیل لاړ ما وی مزار ته بلل د مزار په خوا مشهور ځای او خلکو دا سخی صاحب دی پکې او علي صاحب دی ټول درو دي نه علي د کوفه کې دا او خیر خلک بدلل زموږ د باباجي ډېر زیات شاګردانو په هغه زمانه کې په افغانستان چې کوم مولا سره ملاوېدل دا شاګرد نو ما چې خدای پاک د سره خواجه قرب الته کې مولانا عبدالوهاب صاحب د فرضي او بل په استالوک کې پاغه سر کې په یو مدرسه و استالوک په سر کې هغه مدرسه کې هغه شیخ الحدیث هغه سره بیا ملي شو او دا د اصل کې د بل وخت نو ګاډي نو ختم څه په پارته نه پوهېدم ما هغه د بنزون کابل نو ختم هغه مولوی څه سمې ته پاتې شو مې زما وزار هغه بس چې قاغه خار چغې والي والله په مونږ پیلو شو ګاډي یو ختم سامان دي چې مزالو کو کلندر راځي ته غوښتې مې زما مزار ته دا خو ګاډي خطا کړی دا خو کندوز ته روان دي نو مې بس ماکوس کوي نه دا خو دشتي دي دلته تاسو ګاډي نه ملایي اوس به موږ سره لاړ شي کندوز ته الته بشپاو کې نو کندوز ته بیا بل ګاډي کې مزار ته صاحب کندوز ته لاړ نا وخت ورسېدم کندوز ته چې نا وخت ورسېدم کافي اډا واړې سره خواته جمعه مدرسه او زم راټول فشر یریدم هم دلته ما په اتم جمعه کې سبق دی دا مې مرګري د اتم جمعه ته سبق دی اتم کې بیا وادو کو بیا پرې شو دا اتم جمعه کې دومره ودا رکوټیو والدې وفات شوی والده کور کې سوکنو نو والد ته ورته وادو یو واده ورته وکړ په نو پالکانو په ټوټه تکالي کړې بس بسته وګورو لاړو تاسو په سکول دی راځه او ځان زما مرګره وکړ سکول بهر کې حاصل د مسلې دا دی چې هغه ځل تکوس شوما چې لاړو جمعه ته مې په ګوتلو څخه د بلاچو په جمعه کې طالبان سره وستاو نو چې هغه یې زما جمعه سلام موږ نو کومانه پس سره طالب وخت مې شپې دې سرشتہ د میل مې بیا اوري هغه په کوټه ته وته بخاره پکې ولګې دې و یخنی او سبا دغه دې دا روړې خلینه مې مې نه روړې راو چې روړې راو هغه ته پورته کتاب ته کم دې مې زه پاکستان د کم دې مې پورته خبر د کم دې چاته دې چې هغه کې د کم دې ما یې تو ورته ورته کړی دا سبب من بیا سار ما وختي میدان زم مزار او ګاډي وختي بزم هغه خماسار او تاسو کوم قبل
ختمګاړي ته ختمګاړي اوس نه لګېږي هغه چې وایي سړی وایي چې سوالۍ پوره شي زوبه دې کې داسې واقعیت وشي چې دوست ناستې وي مولوي صاحب راغی اوس هغه طالبان چې اتره شپه مو سره جناب وایي مېلمه وایي ته د کوم ځای نظر سیاست دی پاکستان کې راکې شوی موږ ته زمونږ استاد د کلي تا د هغه تحفه راکړم چې وایي خدای پاک چې دې بوتلم او ما ته وایي چې ته د کوم ځای سیاست کې مې تورن وایي د باباجیو مې وانه چې پېژنې ما وایي چې انت ما ولا دوره کړې ادا په مدرسه کې شیخ الحدیث نو دا مولوي طالبان راته چې موږ سره بیګا مېلمه او چې کوم تورنګ دی دا راکړي نو دا کله سره توپه درکوم چې نو ما سره بیا ځانو خو هغه بیا پیژندل نو ما وایي چې پیژندل جمعه کې کال تیر کړ اره درېش پیرا باندې وکړ بیا چانه کانا قیمتي موسی چانه کوله به وته دا د قیمتي درس چانه یو کله راکړه او ستر کوه پریما به وته او سنو توتان څه څه دی راکړه بس مزار پاتې وځي ډېر څه دا سره خواجه کې په تعلق کې دا باباجي شاګردان وکړو یو ځای کې 2 او 3 ورځې په وکړو بس واپس بیا راځي مدا سلام علیکم افغانستان یې سوال د خربوزو ورته موسم دا اوکې د خربوزو د انګورو سیزن انګور او خربوزې او ډېر اعلی وطن صفافا ویا په کابل خان کې دومره به حیايي و چې د حد نه وته خلک په به حیايي له کابل خان ته ډېر زیاته به حیايي او ټول روسیان او جرمنیان په کې ګرځېدل دا یو څه بوداپست بیا د داوود خان حکومت ختم شو او انقلاب او كان عسليا كارثي نو العشر وما سقي بالنزح اگر جسے راضی کی پنر حقرو کلو کالو پر راضی خرچہ پر راضی نزح پر لاسو برو بانسی پٹیو بیدے رو بانسی اوخانے رو بانسی عربی رو بانسی نسب العشر لیکن نسب العشر اس مولانا سے لگ بزان کو یو خبران خودیر کوئی اتفاقی ہے لیکن پر یو مسئلہ میں ویل تاسو یادی په دې دی هم سویلو چې د زمکه په پیداوار کې نصاب شته او نشته یاد لرئ چې زمکه وايي مسئله څو د مصاحبه دی او طرف دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ طرف دی ای مسئله صاحب نه توي هغه چې زمکه نه کم شي راوته کې نصاب شته او نصاب 15 وساقه یاد لرئ ليس فيما دون 5 دی اوسط الصدقات او پینځه وسقه یو وسق په تعریف په لوتې مې دی وي پینځه پښې کې واتري نو نو درې سو سام چې کمی نو پاره کې او شر نشتا او چې درې سو سام یا دغه نه یاته او شر پاتېستا او موږ ته کوم دلیل دی چې په خاطرونه 5 اوسط الصدقات پرون کې او زموږ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په قلیل او کثیر دعا او شر دې مطابق قول دی ماسته او زموږ دغه دلیل چې راکم چې ما د عموم د فائدې ګره ما سقط السماء فيه العشر ولمن او ما سقي بالناس العشر ما د فائدې او فرمانو برای دې چې ان الحق او يوم حصاده مطلق دی او انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض مما ما د فائدې دی اوس دې بسوي دا اوس مطلق شو دوست مطلق شو وسلوس الانشا رستو بلد قندو مولانا سفان غزيل بلد شو غزيل بلد شو باب ليس فيما دون 5 اوسط الصدقات شبته وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما اقل من 5 اوسط الصدقات اذا وثقا نصاب شدا یې مختلفه او صاحبه او نه په اقل د بيزو ایبل زوج کې صدقه او نه په اقل د بيزو او یو په ورته شو د دې څخه هم د څو درهم کې صدقه دا حدیث وصلا شقال ابو عبد الله هذا دا حدیث دې باب نفس لما هو ودي مست او هو په دا هغه دلته لګیوسه د دې درې پس لګي ولا في اقل من 5 اواقف من الورث صدقه هذا حديث جاء ابو سعيد الخدري هذا حديث ابو سعيد الخدري
تفسير الأول تفسير ده حديث عبد الله بن عمر بما سقط السماء في الرجل ده مطلب ده عام دقة مراتب وكل العموم ده أنا ليه فاتح ويجي بخبره ده حديث ده أبو سعيد الخدري ده كان تفسير شو لشابته تمام ما نفارق عمومه لكن عموم مقيد شو هذا مطلق مقيد شو في حديث ده أبو سعيد الخدري يعني إذا ما سقط السماء مطلق طول پیداوار نري مراد كم يوم مراد إذا في زور وصفنا الله أكبر فيه يعني ده ما حديث إذا ما سقط السماء عموم بلا العبد لين عمر أو إذا كملت بكلا دي ليس بما دون خمسة أو صدقة من أبو سعيد الخدري روايته وده أبو سعيد الخدري رواية تشيشو إمام بخاري تفسير لما سقط إذا ما سقطنا طول ما سقط قليل وتفسير ذلك مراد كم يوتي مراد في زو وصفه هذا قال أبو الله هذا لا جملة ما خيري كده لا دلت لي بالفكار الجملة ما خيري كده كم لي بالفكار دلت هذا حديث أبو سعيد الخدري ليس فيما دون خمسة أوسط الصدقة التفسير أول كم يوم حديث عبد الله بن عمر فيما سقط السماء لأنه لم يوقف عليك توقيف أول كده للماء يبيه توقيف فكنيستا توقيف بجري توقيف فكنيستا لفظ جاي بيه ما توقيف نيستا في اللغة وصفنا فزيادة قول توقيف تحديث فكنيستا عام يجي حديث ابن عمر بيه فيما سقط السماء والرجل وبين في هذا كم حديث أبو سعيد الخدري بين في هذا في حديث جابر أبو سعيد ووقت توقيف القول إذا في اللغة ونكر في التزياد والزيادة مقبولة زيادة والمفسر يأتي على المبهم أما مبهم ده وده مفسر ده ما مبهم ده وده سجيشو مفسر ده كتفسيره في اللغة ونكر في الإشتاء وكلام مفسر يأتي غالبي رواه أهل السبت في غير روايته كما رواه الفضل بن عباس النبي عليه السلام لم يصلي في الكعبة المنزل وبلال قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل وما تقول مرة بار إمام بخاري لوي محدث منام إمام بخاري لوي حافظ الحديث منام مجتهد به وفي اجتهاد كأي مواربع وتدرسي ولي مولانا دي ويا ما سقط مبهم نه مبهم هغه ته چې دغه په معنا څوک نه پويږي او هغه کې پته نه لګي دغه مبهم نه خو عام دي ما لپاره د عموم راځي مبهم پکې کم دي قليل کثیر ټول ته مراد دي لیکن ما ابهام هغه ته وي مولانا چې دغه مفهوم باندې ستړي نه پويږي هغه ته مبهم ویل کېږي دا خو مبهم نه دي چې یو شی عام شو لکه ټول طالبان راځي مبهم دي نه او کدامي وي چې بعض راشه مبهم شو چې بعض کم یو مراد دی نو ما خو ټول طالبان یاد کړ نو ما څه قصې سما چې ما د فرض العموم دی په هم د کم ځای راځي ابهام پکې نشته دغه ابهام ته کم نه راځي او تر اخر دا تفسیر لري اذان له حدیث څنګه اذان له حدیث هغه تفسیر نه درته یو راوي په نه دی یو محمل نه دی ما پرون جوابونه کړی دي ما سقط السماء نه مراد زراعت والا یو جواب دا کړو او فيما دون خمسه او سقل تجاره بل مسوي زي ما جواب مسوي کړی دا به چې ما سقط السماء مسوي او هما جوابونه کړل یو دی کړی فورا دې دا کړو چې فيما دون خمسه او سقل صدقه د پنځو وسخونه په کم کې صدقه نشته دا هغه صدقه چې بیت المال لري الله اکبر کومه صدقه بغیر چې چې بیت المال لري دا دې په خپل وره اجدا محمد اجدا محمد یا ما د دینه بل څه غشته و تجارت ولا خبرات کړي نه خبرات کو هغه عطایا مته مراد کړي ارایا مته مراد کړي څه مې مراد کړي دا جدا محمد جدا ارایا دې باندې محمود یا چې بیت المال له ټول ته مراد او یا تجارت ولا ته مراد نو ته دا تفسیر ولې کوي اګورا بیا د سیاسو کو د صلات الکعبه الله اکبر صلات الکعبه کې یو مثبت دی بل نافي هغه یو مثبت دی بل څه دی هغه مفهوم نه دی هغه یو مثبت دی مونږ یې کړی دی بل ویني دی مثبت څه دی لکه یو سړی وی کې مګه پروت را بل ویني دا پرې یو کوي یو کوي
نو زه وایم چې دا څوک نه د پروت د خپل علم باندې خبره کوي د مګ نه دی او دی بل خپل علم خبره کوي د مګ دی نو هغه په خپل علم لګیا د رسول الله مبارک نه دی په بیت الله کې په مانځو دا بل خپل علم لګیا چې دی د مسجد ته تنظیم ورکو دي کې مسجد ته نو نه دا مبهم دی مولانا صاحب الله اکبر شابه نه مبهم دی تعمیر دی ابهام ده کوم اخو اوضح دی اوضح دی چې هر څه کې ورکاوه یوا نو دویمه خبره دا ده چې دا مفسر دا مثبت او نافي لري او دریمه خبره دا ده چې تفسیر دا دی په ولې ګرځي تعارض دی ولې جوړ تعارض نشته سره هغه نه مراد عشر دی په قلیل په کثیر کې د عاریه عرایا مراد یا دا قاضي ولا چوړیا غته مراد او یا تجارت د پېښې په خبره نو تاسو د امام بخاری رحمت الله علیه په دغه اجتهاد وکړئ چې قیاس او کې بارا صلات الکعبه الفق مثبت نافي دي دا مثبت نافي نه دي او دلته مبهم ته جوړته یو شی چې عام ټول تعلیمات د سیل مراد یو پاتې دي هم په خطر تو مبهم نه دي دوسر پسې صدقه کوم وخت چې کوم وخت ته جوړی شو کیږي دا بالکل ټیک ده رستم غشته شي او دا وخت بهتر اجي تر اوسه ویډیو ماشوم په خوندل شي یا مسو تمر صدقه دي صدقه کې جوړي خو او کله ماشوم د بنو هاشم دی ویلې ده بیا سم پرې ده ته په ګناګاری کې نه ګناګاری او کوم ماشوم د بنو هاشم نه دی یا نو بیا خیر پولی شي شابه دقه د عزت سره النهر والزکات را تمام جو ډیرې د کجورو ها اندره حسین الابان بتلك الخبر یو کڅو کې کجورو راوړل شي احسن جوازه ولې دی واجب اما ما شو دې مکلف نه کولی شي رسول الله مبارک او فتو جدا قال النبي فنظر الى الرسول فاخرج حقينه ولا هو استع وقال ما علمت ان آل محمد لا يأكلون صدقه اسو دخلنګي کمالدار سړي بچي خوري نه وي هغه مکلف نه دي خوري نه راوځي مخه چې موږ زکات نه کیږي شابه بس اوس یو بل مسله ورکول دي ذکر دي لکه یو شی ما خرڅ کړه او پای کې میوه ده نو با ما خرڅ کړه او میوه پکې ده نو اوس دا پټې مې خرڅ کړه دا بوټي مې خرڅ کړه او پای کې میوه ده دې میوه او شی بدل ورکوم کبه ګوره میوه خو زمانه میوه چاره زما او شی بدل ورکوم او په چرته دا پټې مې سره د میوه خرڅ کړه او شی بدل یې میوه دې شو کوي او شربې دې ورکوي دا قانون دی منبع سیمانه او دا یو مسله او دې مې تا ګوره بل مسله مولا د جزئیات څخه خبره ثاني شي ما میوه خرڅ کړه دا په دې یو ځکه خبره د کتاب البیوع کتاب ویل دا ولې ځان په کې زموږ د خلک کې تیر ولې اته کې په کچا کې میوه خرڅول ګناه ولې ګناه لمانه ما میوه خرڅ کړه په کچا کې په کچا مې خاصه کړه میوه په استغفار کچا ده د یو څو صورتونه دي یو صورت دا دی چې ما د تویلي چې لکه دا میوه مې در باندې په کچا کې خاصه کوله وشو کې دا وشو کوله لري کاوه زما بوټي کدا میوه په کې ته په خپل د پرېلې زما د بوټي طاقت راځي بعد وخت کې زمون په وطن کې په کچا کې میوه دا بوټي کچې وایي چې میوه په کې مناقضه چې ودرې شو کوي سارور باندې خرڅ کی یو شو کی سارور باندې خرڅ کی یا داسې خرڅ کی ولې ځکه هغه څنګه کړي ابو چې تاوان وکړي نقصان ورته نو کما په کچا کې میوه خرڅ کړه او په ریشات په مشتری له کوم چې دا وخت پرې کې چوکې با استفاقا دا جایز دی منه بس دې یو شی مې په خاصه کوم شی مې په خاصه چې کوم شی منعقد دی میوه منعقد ده میوه جوړه ده په دغه کې شته په بوټي کې موجود شی نه خاص د شرا د موجود د محدود نه ده شخصو له بوټي شو کې با بالکل جایز د صورت یې سره دا چې لکه دا میوه مې در باندې خاص کړه خو دې ما د ولوس په نه شو کوم د میاش پس شو کوم چې په خشي تر استفاق ګناه دا شرط ګناه ده ولې ګناه نه مولا نشته ځکه چې دا باغ زما دی دا ونه زما ده دا پټي زما دی ها
دې کې مشتری له فایده ده مشتری چې دا میوه خو تا باندې ما په شل زره خرڅه کړه دا میاشت چې ستاسې منفعت زما د بوټي نه اخلي ته دې ته ما درته راکړې دې ورته ما سره راکړه دا ګناه شوه شرط یې ولګاوه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط حديث کې راځي يعني دا داسې مثال دی لکه دا ساری مې در باندې خرڅ کړ خو یو میاشت پې ورګه کار کوو یعنی ما ته وایي چې دا بوی در باندې خرڅ کړ په شل زره روپۍ ولا کتاب په بخاري راکې شوی چې ورته راغلی کوم شرط یا ساده کوم شرط چې هغه کې نفع یو د متعاقدین دی یا معقود علیه او معقود علیه اهل الاستحقاق لا شرط استدعاء دلته فایده چاته چې مشتری ته شوه دا مدار شرط له کوته فایده چاته ده مشتری ته نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط ټول کتاب البيوع د بخاري کتاب ته هدايه بالشرط ضروري مباحث روان نهى رسول عن بيع وشرط شرط لګو نه چاته فایده چاته ده مشتری ته ګونه ناروا دوشو درې صورت یې سره درېم دا چې په دما په کچه کې میوه خرڅه کړه نه مې دا شرط لګول چې شوکې وه نه مې دا لګول چې نه به شوکې نه ده ویلي چې نه به شوکو میاشت لپاره او نه ما وی چې شوکې به مصدق نه وي درې صورت دی جایز شو دله لازم دي چې فورا نه شوکې او که زه ونه شو کولا او دا میاشت پرې تېره شوه ما م ورته ګونه که غلې پرې پاتې شو شرط نه وي لګولی او زه مو نه شو کولی یو میاشت تېر شو اوس به څه کېږي د په حرامه طریقه د ما د بوټو نه فایده واخیسته یو میاشت نو دې به تصدق وکړي بې مازه ده څه مطلب چې کوم وخت کې ما په ده دا میوه خرڅوله هغه وخت کې باغوانان دوی کې شل پیټۍ وه اوس چې دا میاشت پرې تېره شوه دا غټه شوه نو دا 10 پیټۍ پرې جوړې شوې نو د یو پیټۍ په انداز به دې څه وکړي تصدق وکړي او که ته وایې زما د بوټو نه فایده راکړي ما له به راکړي نه ما له به نه راکړي ځکه ما نه راکړي چې میوه خو ټیک ده چې پیدا زما د بوټي نه واخیسته خو دا زیاده د ده په منځ کې راغلی میوه راځه ده او دې په خپل استعمال کې هم نشي راوستی ولې ځکه زما د بوټو فایده ورته حاصله شوې ده نو په دې ماده ده به تصدق وکړي البته یو جمله معترضه پکې بله وي که میوه مې په ده خاصه کړه او هغه پخه ده غټېږي نه او یو 10-12 ودې مې پرې پرېښه او دې لپاره چې دا رنګ بدل کړي تغییر د لون پکې راشي صرف پخه شي نو غټېږي نه دا جایز دی ځکه دې کې په میوه کې زیادت رانغی صرف تغییر د یو حال راغی او دا په نور راځي تغییر د حال په نور او په سپومې فرمانډان راځي فرمانډان نو څو صورته چې مولانا صاحب په شرط نه ولاړه قطعي دا جایز دی اتفاق په شرط نه لګول دې خبرې چې نه به قطع کې میاشت په دې پس به دې پرې کوي نو بل اتفاق ناجایز ده او کمال غوونه په شرط طرف او دا قطعي دواړه نه لګولې او د پیسه او د شکوله کو ټیک شو او په دوه شکوله بیا صبر یې وتاو چې کوم آزاد دی پاره به تصدق په محدود طریقه باندې راشي یاد شو درې صورت لا راشي دا کتاب البيوع سره متعلق دي د سره زکات دا مسله کما په میوه په داسې وخت کې 13 کې بوټو کې راځي بوټو کې میوه لا نشته یا ګل کړي یا شته نه او په دې خاصه کړه د استفاده باندې ولې بیا د معذور او شرع د معذور یو شی ستاسو څه شي خاصه بیا هم د معذور شو او شرع د چا شو د معذور دغه دا ناجایز ده او دا ګناه ده چې مولانا سیدنا سبا زمون د دنیا خلق مبتلا دي د دنیا خلق مبتلا دي ټول په دې مسله کې نو دې کې تاسو ته د جوړي او صورت راځه تاسو ته د جواز صورت راځه هغه دا چې تاسو میوه ما اخلي میوه ما خرڅوي په خصوصا په موږ په وطن کې املوک د الوچو په لري کې املوک چې کله فوق شي بیا څوک نه بیا خو به ټول دي چې شوکې چې ودرې چې بل خو ښاکېږي الوچه چې کله پخه شو قرمانه پخه شو ته خلصه نو بیا خو ټول دي چې ښاکېږي او دا وخت کې ګرځي راځي یا دا څنګه سیوانو د مونږ باندې ستاسو کې حالت کې خلصه دا غیر لپاره مولانا سے قانون طریقه دا وکړه چې دا ځمکه په اجاره ورکړه ولکه د دې باغ چې کوم ځمکه د باغ ځمکه دا مثاله په اجاره ورکړه لکه ستانیت دا دی چې زه دا بوټي دا میوه خرڅوم په 1,00,000 روپۍ نو دا ځمکه په 1,00,000 روپۍ په اجاره ورکړه چې ځمکه دې ورکړه په اجاره نو د ځمکې جمیع مدد دې اخیستې شي د یو کال دپاره ورکړې که د 2 کالې ورکړې که د 3 کالې ورکړې ځمکه په اجاره ورکړه
او کته وینا نفس ځمکې خو اجاره کمه ده نو چې کومه ځمکه آمدن ډېر کړي دا اجاره زیاتې کړه د باغ ځمکه د آمدن ډېر کړي اجاره زیاته شو چې ته دا وایې چې لکه د 3 کالو مې دا باغ په 3 لکه روپۍ درکړه نو د 3 کالو دا ځمکه په اجاره ورکړه نه په اجاره ورکړه 3 کالو خبره خلاصه دا کې بیا څه مسله نشته ایجاب وایي چې به یو مسله بلې هغې بلې چې ځمکه دې په اجاره ورکړه نو د دې ځمکې ټول منفعت ورکړي زموږ په دې وطن کې پکې خلک لاندې بیا غنم کوي سلام علیکم جوار پکې کوي نه بیا به نه کوي دا به هغه سړی وکړي چې چا ځمکه په اجاره ټول منفعت به هغه اخلي نو ځمکه په اجاره ورکړه د جنجال نه خلاص شوې پوهېږې که نه اوس په دلته دا شوه نو دا وایي هلکه وي احناف وایي چې په کچه کې میوه خرڅول ګناه ده بلکل ګناه ده ګناه کله ده چې شرط ولګوي چې دا به میاشت کوي او چې شرط یې نه لګول دا ګناه نه ده او که په حدیث کې کوم راغلي دي چې پیغمبر صاحب منع کړی په راشي راشي چې میوه په کچه کې نه خرڅوي دا محمول دي په منع او په شفقت جګړې پکې جوړېږي محمول دي په چا باندې په شفقت علی الناس جګړې جوړېږي جګړه څه جوړېږي یا سبا ته ودرېږه شو کوه که نه او زه په کچه څه کوم کې شو کومه میاشت سره د صبر دی نو جګړه جوړه شوه ناروا جوړ شو نو هغه محمول دی په چا باندې په شفقت او مقصدن علیه بعض من باع ثماره میوې خلق کړي او نخله یا د کجورې خلق کړي نخل نه مراد هغه بوټي سره د میوې نه د کجورې بوټي او ارضه یا ځمکې خلق کړه او زرعه یا فصل وقد وجب فيه العشر فداسي وقت کې خلق کړه چې میوه فصل پوخ یا صدقه عشر یا صدقه زکات شي فأدى الزكاة من غيره زكاة الفتاة واجب دي وقت وما واجب الله أكبر زكاة الفتاة واجب دي کجوره کی میوه موجوده ده زکات هم واجب شو کچا کې چې خرڅ کم په معنا واجبې په خمه خرڅ کا زمکه کې فصل سوي دي زکات هم واجب دي ها فأدى الزكاة من غيره بل سنه ورکول نعم ده شافعي سے فرض نشي ورکول تیر شي دي ها هغه خلاف الجنس نه مني هم سوای بدل کړه چې کومه مال دې کې شل منا کجوري به زکات دي وو شو او بعد ثمار وميوه حركه ولم تجد فيه صدقه في الواجب لي بس صدقه واجب نه خیره خلصول شي یعنی دا صرف دې کې اشاره دي ته کوي چې واجب پکې وي خلصول شي او صدقه واجب دي ام خلصول شي دا جدا حکم لري جدا او قول عليه السلام اذا سبيل مستمر حتى يبدو صلاحها وخشي ذاتها فلم يحلل البيع بيع ما نقل بعد الصلاه مخلصوي حتى يبدو دي زمان بچوا چې صلاح راځي خلصول شي کنه الله اکبر على احد ولم يخص من وجبات دیو نه وي چې په زکات واجب هغه خلصول شي او په زکات واجب نه هغه نشي د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث مقصد شو چې په دې فصل میوه کې زکات واجبي بیا خلصول شي زکات خلاف الجنس نه ورکړي ومن قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا عبد الله رضي الله تعالى عنه عن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كما حدث لأنه محمود بشفقة جابني محمود شو بشفقة أرضو شيء بالكل أو تخرسه وزكاة كربسوه طبعا وزكاة خلاف الجنس والقاء هذا من الله وكان إذا سئل عن ثلاث حتى ترخب أفضل کچا کې ګل کې افات راځي بخښ بیا افات نه بیا زر شو کوي افات نه راځي بیا ها او په نفاق حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا سمعت بن خالد بن ابي عن قيس بن عبد الله بن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما حدث ګور معلومه کیدا چې دا او بعض علماء دا محبوب په مشوره دي مشوره ورکړه جګړې باندې راتلي چې ما د باندې کچا خرڅ کړې دي خو نه شو کوي هغه دې په شو کولو سپو نو جګړې براتي رسول الله ورس مشوره ورکړه یا دا مشوره ده او یا د شفقت نه جګړه جوړي او پتاو لګي چې بعد الصلاه رسول شي بعد الصلاه او شی واجب امام بخاری غرض پتاو لګي دا کړه او شی واجب شي خاصه الا كل جنس باور ها او به قال حدثنا بلي مثلا چې ولې اسمه اسماعیل دي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ عن فمن عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما حدث به قال تحمى بكثرتها يا رسول الشيطان وزكاة واجبه زكاة خلاف الجنس والكرام زكاة استي كده شيخ استي ما تقول
ما دا صدقه کې اثر او چې تخلصې دې اخلاق نو ما لا غشتل مکروه دي جواز ده ما له مکروه دي ولې مکروه دي لکه دا اصل ته په بل حالت په پرې او پیسو خلصي او چې په مې خلصه چې ما دا کړی ما تر جوړه شي کولای کېږي چې د چلو زرافانه په دې ځل راځي نو ګویا چې ما او ظاهري او سره یعنی ستناسه دا کښوله کچې ټول خیره ما ته ورسېدل واپس دا دې دا یو ګونه او دا ناروا دي ها ولا بد ان يتوصل اليه ان د بچا راځي د مالدار د چاته کارونه راځي ترتیب دې ترتیب دې نه د مالدار دې ته رښتې پرواز دې خلصول دې مالک دا یو غلطه مسله ده الکه زکات چې نه خرڅي ولې نه خرڅي چې خوړل شي نو خرڅول دی ولې او کله مرچ په میراث کې نه منتقل کیږي دا اسی په ذل باندې خلکو مشورې کړې دي زکات چې نه خرڅي زکات چې به څه کې بیان ته وګورئ ټول د ضرورت ته نشته دی باقاعده خرڅول دي مالدار ته رښتې شي ترتیب یې سره ترتیب لمل دا مشهور قاعده ده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دې مالا ولا من هذا وبلت ابن عمر بن کوت بدل راشي شباب وفي قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا ابي بكر قال عن بشار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وكان يحدث انه رأى من صلى الله عليه وسلم وجده ما صدقه ورته فاراد ان يشتريه وراء النبي عليه السلام بقصه مشوره وسلام الله هغه اسباب خرڅې به درته بلا تعود په صدقتك او بده وی تعود نه دی دا خو بیا مشتري یو ذمي او شو دا ارزان دی ورته برخصه وبذلك قال ابن عمر لا يتبين شيئا نبي عليه الصلاه والسلام يو چې تصدق به اذا جعله كويغت بیا صدقه یابته وفي قال حدثنا عبد الله بن حدثنا علي بن مالك عن ذلك أن أبي بكر وعمر يقول عن سؤال الذي أعطاه الذي نالته قال ولا غزايك خراب الذي وترى او اراده مش وياخذ وذا بجمان في يبيع ابو برخص الجمال بالله والفتره لك لك لا تهدى ما سؤال النبي الاسلام قال تشتريه ولا تعود في صدقتك اگر تفيد الخمر ورد عايز تصدقك على عايز يعني اذا تثبيت يوجد بيخرج شني لا كلا دا شني ولذا الله تعالى وقف بيت قبل جهنم عن بيت شباب پیغمبر د صدقه استعمال او آل د پیغمبر په قهر کې عباس او دا اولاد سموي عباس او دا اولاد یو شو فضل عباس او عبد الله بن عباس وغيره یو شو دیم علي او دا اولاد دریم عقل او دا اولاد پیږي عباس او دا اولاد دیم عقيل آل عقيل آل علي دا ورونه او آل دا حارث بن عبد المطلب دا پیغمبر سم ترو حارث آل دا حارث دا علماء شمیر بعض چې آل امهات المؤمنین په کې نه داخل په دې آل کې دا صدقه ول ممنوع او موالي مولا د نبی عليه السلام چې آغاز کړي هغه مړی خطر وته او دوی آزاد نه د شی بیا خلاص کې خبره مولا یعنی مړیا عبید جوان عبید د خلک نو په شی په خبره دې صدقه حرام ده او دا تفسیر او صحابه کړی دي په دغه کسانو باندې دوسر وفي قال حدثنا ابو بكر حدثنا شيخ قال حدثنا محمد بن صلى الله عليه وسلم قال عنه قال حدثنا ابن عبد لا الفاظ دي غرضول لپاره استعمالي کیږي اطرح شبا اطرح تبيبيانو لا غشت الجائز الداغي موالي لما غشت الجائز دي ها یو چې له ومړوا ورته ولا مولا د میمونې تا مولا آزاد وي دی او صدقینا قال نسهل لم تفاطم بجلدها درمن باندې ولې تاسو پیدا نه رښتا قال انها ميتة قال انما حرم اكلها درمن په دباغت سمېتي درمن په دباغت پاتې کې د نو په زمانه څخه پنځه اي مثلا په پاتې وردا دي دا مولا د میمونې د صدقینا لا چې له ورته شوی و میمونې د صدقه غوښتل جایز دي
مولات خو په طریق دولت جایز شو شابه قال حدثنا عن ابن عمرو بن عمرو بن عمرو رضي الله تعالى عنه موالي اراده وکړي ولا شرط کول ځان چې خلطو کو ولا به زمون به ذکر عائشہ نبی صلی الله علیه وسلم قال نشتريها فانما الولاء لمن اعتقى سيدالة ويستارة تؤتي رسول الله لحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة تكشو هذه قول عائشة المولات هذا مجايز ولا صدقة ولا نبية تفصيل بين تفصيل ذبل ذلك شباب تحولهم دقل يولا خمس دقل ها ومن حركة عمي ومن حركة يجب ومن حركة عمي ومن أو نصيبة هذا أم عتية نمدها أم عتية نمو أو نصيبة كل نمدها لا يكون يدا بعثت به إلينا نصيبة من الشاة التي بعثت لها من الصدقة بأنها قد بلغت محلها فزي طورة كده سمعنا نصيبة مالك هذا مالك هذا ما غير من لوصلات كل شيء ها ومن حركة يقل المتحرك السلامة فرحلنا بما سلامة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله فقال ما يحدثه إذا تحول فكرات تبديل ذلك ها بس جو كتير يقول الاختلاف في مولانا سيدلك ما متوجه شيء خبر الثاني امام احمد امام ابو حنیفه یو طرف ته رحمهم الله شافعي او مالک رحمهم الله بل طرف ته ما ته ګورم هغه وایي چې کوم ځای چې زکات واجب شي د هغه د فقراء ولا ورکړي څوک وایي امام صاحب او احمد او امام شافعي او مالک یو قول کې دي تر وراجح قول شافعي او مالک دار نه نه تیر علاوه دی د شافعي او مالک صاحب راجح قول دار چې زکات کوم واجب شي د هغه د فقراء ولا ورکړي بل خبره منتقل او زمونږه او د احمد ابن حنبل مسلک سره چې نه هغه د فقراء له مرګول شي بل څه بل قانون تقریر کول شي څه خبره هغه وایي چې ترد على فقراءهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقراءهم اغينا معلومي چې د فقراء له قبول او موږ هغه نفس چې ان الصدقات للفقراء المساكين مطلق کړه هغه سره دی زمون دلایل دې ځخان چې دا بیت المال له غونډه یو ډول نه دلته منتقل کېږي نه منتقل او دلته امام بخاري رحمه الله علیه اعلان مسلک امام ابو حنیفه رحمه الله علیه شبا اخذ صدقه من الغياء وترد في الفقراء حيث كانوا كلا تغي وتنجي وكلا بل وتنجي ها ودي يمن كم فوليغا يمن تا او داغي بزکات ضروري کم پاته ضروري مدینه منوره هذا مستقل شو كان شابه يعني ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم كل طيب وهم يغنيهم ورد عن فقرائهم فإنما قال بالله فكية ولا يعمل وسجد عبد المسلمين ويتبين وإن الله تعالى يقول باب فرجل وبعده صاحب السلف وفضلها ومن أول سلف تصلي وتزكي وصلي عليهم الآية وفي حدثنا حفظ وما قال حدثنا بكر عن عمرو بن وكان عبد الله بن أبي وقع فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هو يسلف دعاء وتفكير وكلام فأتى به سلف فقال اللهم صل على آل وقع وهو يستخرج من البحر بس هذا الشيء لا بالقدام الأول يوم سريع توبل بإجارات إلى غير توبل مالك زكاة دولة روپے ورکوي د دې دولة روپو زکات سره خلاص شو دا خدای غلوت یا مداري مالک یې شو ابن مکه په خپل کې شاهد کوي خپل او شر ورکه شوستای په پیسو واخلي پیسو دی وارث پکې نشتا شوستای بدل کې دې نشته په دې کې دا وکړه حمزه عاده پکې علماء نه داخل شي المشروط